رولر سره وزیر اعلی په لاس کې دي، په هغوی باندې د کارکنانو اعتماد نشته دی. د وجې نه دی خو 15 لکو دعوه کوي، خو دا ځای ته وګوره دا ګراونډ یې 4 حصو کې حساب کړی، دا 1 حصه ده. 4,000 کورسو باندې ته څنګه 15 لکه کسان ماله کېنې؟ لکه دا خو زمونږ څه چې مطلب چې خو وایم که دا چیټ جی پي ټي لم ورکړې چې ته په 4,000 کسانو باندې کورسو باندې 15 لکه کسان کېنوو، نو هغه مشکله ده که هم کېنئ. کسان بار هم لږ ډېر ولاړ دي. خو دا ګوره اوس صرف وزیر اعلی جنید اکبر خطاب وکړو، لا مرکزي قیادت ټول پاتې د پنډال ته وګوره نیم نه زیات خالی شو. د کسانو اوس د پی ټی آی په دې صوبایي حکومت خاص کر دا کم چې کرتا درتا دي، کم چې د حکومت مزیالي د عمران خان په نوم باندې راغلي وو چې موږ د ورکرانو په هغه بیخي اعتماد نشته. دغه وجه ده چې څه ټایم وزیر اعلی صاحب تقریر کو، کارکنانو احتجاج وکړو، د خپو نه چپړې سپلې دا راویستې لاسونو کې واچولې. عمده شی بیا الیمین د علي محمد خان سره وکړو، کم چې ډېر هغه مذهبي دغه راشي او درود شریف و یو ځان نه. خو لکه کارکنانو ته اوس پته چې دا مونږ سره دوی منافقت کوي، مونږ سره غداري کوي. هغه وجه ده چې کارکنانو د خپل هغه غصې او اګریشن اظهار چې کوم دی نن په جلسه کې وکړو. او د جلسه دا ده چې مطلب 15 لکه کسان ووینو، 4,000 کورسۍ وې، د ټول پاکستان جلسه و، دا ملکیر د کراچۍ نه واله تر چتراله پورې. خو دا وګوره لا مطلب سلمان اکرم راجا خطاب پاتې دی، بیرسټر گوهر خطاب پاتې دی، او دا حل دی. پنډال ټول خالی شو او دې نه بعد بیرسټر گوهر به چې خطاب کوي، ته به هغه ټایم د کارکنانو اګریشن او د هغوی غوسه وګورې. کله چې بیرسټر گوهر راشي الله نه دی راغلی، هغه ته هم کارکنان ښه ټیک ټاک غوسه دي، کارکنانو کې جوش هم شته، جذبه هم شته. خو دا کم قیادت چې دی په دې باندې اعتماد د هغوی